أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمندو محترم و مسلمانان و اوریدونکو، دا بحث پا خطباتو د جمعه کی شروع چی امت مسلمه باندې الله پاک د کتاب و سنت تابعداري فرض کړې ده او د کتاب او سنت تشریع هغه قبول ده چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او تابعین او تبع تابعین او سلف و اهل علم منگ تا کما تشریح د کتاب و سنت کړی دا، یعنی قرآن و سنت علی فهم السلف پا فهم د بصیرت د سلف صالحین د غیف فهم و بصیرت باندې با پا کتاب و سنت عمل کې او د یو شخص معین تقلید الله و رسول صلی الله علیه وسلم او یا امت مسلمه اجماع د امت په هیچ باندې دا نه لازم کړی دی، نه سنت ګرځولې نه مستحبه د یو چا شخصی تقلید الله و رسول په منګه باندې نه دی لازم کړی. د وجې نه یو سړی دی چې هغه یو تقلید باندې مستقل روان دی، د یو خو اهل علم وی چې دا کتاب او سنت کې الله و رسول بدې منگ تا حکم نه دی کړی. دویم دا دی چې دا به ډیر کرت به ډیرو نقصاناتو کې واقع کیږي، ولې ځکه چې د یو شخص معین د یو امام هغه هره خبره کې حق ته رسیدل دا لګران کاری. د وجې نه شاه ولی الله رحمه الله وی دا تقلید د ائمه چې څوک د یو امام پسې روان شو څوک بله دا په خیر القرون کې نه و، انما احدثت هذه البدع فی القرن الرابع، دا څلورمې پیړۍ په اول سر کې دا بدعت وی پیدا شوی. د په دې کې نقصانات دي زما عزتمندو، د
او داسه مسله موږ بیان کړه چې په اوداسه کې د کتاب او سنت نه دا مسله واضحه معلومه ده چې نیت کول دا فرض دي په غسل کې نیت کول فرض دي یو سړی په یو مذهب پسې روان شه تقلید یې کاو نو هغه به د دې خیر نه محرومه وي ولې ځکه د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب کې اودس یا غسل کې نیت فرض نه دی یو سړی دی چې ویلم بل خو نیت یې نه و یا یې اندامونه وینځل خو نیت یې پکې نشته ویم مونځ یې بې کېږي وایي او عام اهل علم وایي چې نه نیت فرض دی درېږي دویمه مسله مانځه ته راشه په مانځه کې یو مهم رکن دی راواله چې هغې ته ویل کېږي مسله د فاتحه خلف الامام د امام پسې سوره فاتحه لوستل نو د احناف علماو رایه دا ده چې په امام پسې به خاموشه ودرېږي په جهري منځونه یې او که سري منځونه یې ولې وس وایي دا امام ستا دپاره کافي دی او نور اهل علم وایي امام احمد امام شافعي رحمه الله او عام محدثین چې نه سوره فاتحه داسې یو رکن دی که سوره فاتحه دې ونه لوستله نه مونځ دې نه کېږي نو یو انسان چې هغه یو تقلید کې روان دی دا د دوو خطرونه خالی نه دی دې مسله کې یا خو د دې اهل علمو قول دی چې مونځ یې باطل دی نه کېږي نو ډېر کله دی ده به مونځ کړی لیکن د الله په دربار کې بیا مونځ نه شوی دویم قول دا دی چې د احناف علماو هم په دې اقرار کړی چې مونځ کامل نه دی نیمګړی دی ځکه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب معنی وایي دا ده چې لا صلاة کاملا مونځ کامل نه دی او نفس یې مونځ شوی نو دویمه خطره دا ده چې د احناف علماو په نظم ده به منځونه کړي خو د منځونه به کامل نه وي ناقص او نیمګړي کړي نو یا خو به د دغې د جمهور د محدثینو د قول به بنا د منځ بلکل نه شوی یا دا دی چې منځونه نیمګړي دي ناقص دي نو د دې وجه څه ده وجه دا ده چې دا یو تقلید به روان دی په هغې کې چې کومه مسله دته بیانېږي بس هغې پسې ځي نو دې د وجې نه به ډېر کاره دی دا د خیر نه محروم وي دا به په ځان باندې نه پوهېږي اهل علمو دا مسله بیان کړې ده او د عدل او د انصاف ته چې وګورې دواړو طرفو ته دلایل ذکر دي احادیث لیکن د هغې خلاصه چې وګورې هغه احادیث مبارکه چې پای کې د فاتحه خلف الامام منع راغلی ده یا نفی راغلی ده نه په هغه احادیثو کې اکثر نفی د قیرت راغلی د قیرت نفی راغلی خاص د فاتحه خلف الامام ذکر بګې نشته دویم دا دی چې هغه احادیث اکثر متکلم فیه دي یعنی څه ناڅه کلام پکې شته ما سوا د بعضې یو دوه درېونه نو یا د کلام نه خالی نه دي یا دا دی چې په هغې کې نفي د قیرت ده او قیرت فاتحې ته هم وایي ما سوا د فاتحې ته هم وایي او هغه احادیث او دلایل چې په هغې کې د فاتحې ذکر دی او اهل علم قول هغې کې صراحتاً د فاتحې ذکر دی
صراحتا د الله نبی ویل چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د سینې دی ویل چې مونږ نه کېږي د هغه چا چې هغه قرأت ونه کړ دارنګې په مختلفو سندونو د مختلفو صحابو نه نقل دي چې د سار مانځه کې د الله نبي مخ راړولی ویلي دی چې تاسې لعلکم تقرؤون خلفي ما پسې وروسته قرأت کوئ هغې ویلاو نو ویلې فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جهرت الا بأم الكتاب کله چې زه جهري مونځ کومه ما پسې قرأت مه کوئ منع یې وکړه وروسته استثناء وکړه چې الا بأم الكتاب فاتحه ویوئ نو په دې احادیثو کې خو یو احادیث صحیح دي دې طرف دویم صراحتا ته فاتحه مستثنا ده دې د وجه نه عبدالحی لکنوي صاحب رحمه الله د احنافو یو امام دی هغه وایي چې څومره احادیث چې راغلي په نفي د فاتحه کې قرأت کې وایي په هغې یو کې هم نفي د فاتحې صراحتا نشته بلکې نفي د قرأت ده یو حدیث دی وایي څوک راوړي چې په هغې کې داسې د الله رسول ویلي چې فاتحه مو ویوئ په صحیح سند سره او نفي د قرأت شته نه قرأت اهل علم وایي ما سوا د فاتحې تم شامل نه انصاف قول دا دی چې شارع عام قرأت نه منع وکړه په دې ټولو احادیثو کې چې کوم ما ذکر کړي اشارتن بیا مغه شارع بیرته راغی سوره فاتحه ته مستثنا کړه چې قرأت مه کوئ مګر سوره فاتحه ویوئ نو په دې کې څه نقصان دی مغه شارع قرأت نه منع وکړه عام خاص یو جزء د سوره فاتحه ته هغه مستثنا کړه چې نه فاتحه ویوئ ځکه دا مهم رکن دی او دې طرف د ډېر دلایل او عقلي دلیل هم وګوره چې د امام سره کله چې امام ستا دپاره کافي دی نو عقل دا وایي چې په کار دا دی سبحانک اللهم د امام څه ونه وی ځکه امام دله کافي دی سبحان ربی العظیم ونه وی سبحان ربی الاعلی ونه وی التحیات لله څه ونه وی سلام هم دله هغه واړئ ولې ځکه امام ستا دپاره کافي دی نه په عامو دې ټولو ارکانو کې چې کومو کې اقوال راغلي په هغې کې بسې سبحانک اللهم هم وی دارنګې اتحیه هم وی دارنګې سلام هم وساړی دا ټولو سره کې او صرف یو سوره فاتحه اوسه نه کې دا ولې وایي ځکه چې دا په حدیث کې راغلي چې دا ټول به ورسکې نو موږ یو همدغسې فاتحه هم په حدیث کې راغلي خبره خلاصه شو دې د وجې نه کله چې یو سړي کې ضد او عناد نه وي او یو دوه رکاته مونځ وکړي د الله نه دعا وغواړي چې الله دې مسله کې ما په حق پویه کړي نو د ده ذهن به الله به دې خلاص کړي چې عام قرأت نه په حدیثو کې منع ده سوره فاتحه ته همغه شارع مستثنا کړی خو چې کله ضد او عناد په یو انسان کې وي هغه ته چې هر څومره دلایل بیان شي هر څومره بحثونه او مناظرې ورسه وشي د الله کار دی هغه به هغه خپله خبرې ته صحیح وایي تسلیمیږي به نه لکه دا بله دا مناظره شوې ده په درګۍ کې چکداره کې په دې بعضې ریکارډ کې هم ډېره فایده وي دې د وجې نه بعضې خلک پیښه او بد وپېژني ډېر خلک داسې وو چې هغه د قرآن سنت د عقیدې او د هغه نه څه نه خبر د دې بعضې اهل علمو بیانات آډیو ویډیو واورېدل د هغې د وجې نه الله قرآن سنت ته مایله کړ
نو په دې ریکارډ کې مې یو فایده دی چې ثبوت وي چې وګوره د دې شخص دلایل دا دي د دې شخص دلایل دا دي نو په دغه مناظره کې یو ته دلایل وګوره تا ته پته ولګي چې احادیث مبارکه په باب د فاتحه کې صریح دي او واضح دي او هغه چې په نفي کې راغلي غیر صریح دي یو دویم متکلم فیه دي یو به تا ته دا مسله معلومه شي دویم به تا ته هغه ادب او اخلاق معلوم شي چې به کومو خلکو کې ادب او اخلاق دي او کوم خلک بې ادبه دي دا به تا ته معلومه شي یو سړی د یو چا ځای له لاړ شي نو د میلمه د لحاظ نه هم دا ده چې د هغه به عزت احترام کوي لاول ظلم زیتی دا دی چې مناظره بحث یو سړی کوي د یو ځای به ثالث درېمګړی ځای لیکن زموږ ملګري دړه نه دونه نرمي خیرخوی د هغې ځای ته ورشي نو د دوی ځای ته ورغلي دي نو بیا په کار دا و چې ستا ځای ته څوک راله تا له د هغه ښه اخلاق او اکرام په کار دی د هغې د دې نه غلط مقصد وایي نو تاسو د هغې بد اخلاقي او بېادبي چې په دې بحث کې وګورئ حیران به شي هغه د کور چې کوم یو ثالث دی پکې نو هغه پکې نیمبولا نیمبولا کېږي او د یو طرف د زور کوي هلکه شین امي سړی الف او ب نه پېژني برید دې خالي صفا کړي دي د پیتو د الوا خوراک ته یې ځان جوړ کړی ستا څه کار دی چې د علماو منځ کې رادانګ نو دا پکې نیغه چې چرک چرکېږي ټوپونه وایي ستا ځای له راغلي دي ظالمه په کار دا دی چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې چې بی د ادب او احترام نه بکاره دی نو هغه چې کمې هغه ځای ته راوځي هغه پکې نیغ نیغ رادانګ شین امي ته ګوره د علماو په منځ کې خبرو ته ګوره دا د دوی ادب دی دا د دوی مخکې نه یو منصوبه وي مخکې مې یو ځای کې بحث شوی ده مولوي صاحب قاسم سه یو بزرګ یې راپاڅولی دی نو هغه وایي چې زه قسم کوم چې دا وابین داسې دی او داسې دي ته خو په 10 روپو هم قسم کې بې ایمانه ستا قسم له اعتبار شته دروغجنه چې یو سړی کتاب سنت نه پېژني هغه خو په 10 روپو هم قسم کوي نو دلته هم دغه کور والا به یو دا بد اخلاقي کړي دویم دا کوم چې ځان ته مفتي وایي مفتي ندیم دی او که زمیم دی نو دا د هغه مولوي صاحب نه دا رومال هم راکاږي دارنګې هغه یو مناظر له پکې سفیړ هم ورکړي دا د مناظرې اصول دي ستا نه چې دا پټکې څوک راکاږي ویر دی نو ته به پې مرګ وکړې مرګه دونه به بیا خفه کېږي لیکن د هغې اخلاقو ته وګوره بیا هم هېڅ هم نه دي ویلي دا پټکې تا نه راکاږي ته به څومره خفه کېږي د یو عالم نه د یو شیخ نه رومال راښکله او بیا دیکه ورکول یا سفیړه دا د دوی ادب دی دارنګه چې کنځلې واورې مفتي غوندې انسان ته دا لایق دی چې هغه وایي د اوس او خنزیره د اوس او د لخوا هغه سړی چې هغه ښځې جلوي او دا خو الحمدلله تاسو ته معلومه ده چې کتاب او سنت تابعدار د دې مرضونو نه الله ساتلي دا خو هغه مرضین بیا لاړئ چې کله ته خبر شي وایي ښځې یې تښتولې ده بیا وروسته بیا الله چې دویم ځل شرموي نو بیا وایي چې دا زموږ مذهب کې شته د پاسه بیا مذهب هم بدنام بیا وروسته د پاسه خبر شي چې بل ځلې بل چا څه به رابطو لیدلې دا شرمونه خو الله داسې مبتدعین شرموي دې د وجې نه په مناظره کې کنځلې بد اخلاقي ستا ځای ته څوک راشي هغه له دیکه ورکول یا یو سړی درېمګړی دی ریکارډ کوي د هغه نه ریکارډ اخلي دا ټول دلیل دی به دی چې په ناحقې په باطله باندې ډاکټر سره هم خلک لیکي مفتي د ډاکټر به هغې به یې د علم مفتي نه ګرځي د به دې به یې مه خوشحالېږه چې خالي په دیوبندیانو کې مې یو نوم شوی دی چې مفتي یم
حقیقت کې مفتی نه مختی ته مختی معنا هر ځای کې خطا کېږي په دیر کې هم شرمېدلی په ورمړو کې هم شرمېدلی په هر ځای کې د کتاب او سنت مقابله کې الله شرمولی دی د خپل تنظیم او د ډلې والو د هغوی په مخ کې هم څه حیثیت نشته دې د وجې نه هغوی ته ساکتین دي ښکاره او څه حمایت نه کوي نو دا خبره مې دې پورې صرف وکړه چې فاتحه باندې بحث مناظرم چې کله راشي نو دې پکې یا بد اخلاقۍ نه کوي یا بېعزتي کوي یا جنگ جګړه او اختلاف جوړوي دا څومره ظلم دی دې د وجې نه د الله نه یېرېدل پکار دي سبا قیامت په ورځ باندې الله ته انسان ودرېږي چا چې زیاتې وکړو ناحقه خبرې وکړه که هغه د هر جانب واله دی قیامت کې الله له جواب ورکول ځکه من خپلو ملګرو ته بار بار ویو چې دې مبتدعینو سره مناظرې نه دي پکار ولې زموږ د کتاب او د سنت کاروان الله روان کړی مدرسې جوړیږي الحمدلله د حق پرستو جماعتونه ډیریږي الحمدلله د حق پرستو د دعوت حلقې ډیریږي الحمدلله وخت په وخت باندې کاروان روان دی د کتاب او سنت دا صدی د کتاب او سنت د قرآن او سنت د تابعدارو ده مبتدعینو دا زړه چوي په دې باندې مقلدین بې خفه دي مشرکین خفه دي منکرین حدیث خفه دي او دا هغه څوک چې د کتاب او سنت خلاف دي هغه ټول په دې باندې خفه دي الحمدلله دا صدی د کتاب او سنت نو زموږ دعوت هسې روان دوی څه دا بحثونه ماسونه دا نه دي پکار د دوی دغه خفګان بس دی چې زموږ دا کاروان روان دی او به دې وله غوسه ورځي دا قرآن او سنت وخت په وخت باندې روان دی او دوی له غوسه ورځي هر ملک نه چې وګورې یو داعي لګی دی د کتاب او سنت دعوت کوي الحمدلله او دوی ته دغه اکو بکو دغه شیونه ورته یاد دي منطق ورته یاد دی او یو ته د بعضې د خپل مذهب اصول یاد دي او یې دغه د توتي چالاکۍ نه یادې دي یو سړی بې خالي رابند دنیا کې یو به چالاکۍ یو سړی رابند کړي لیکن د قیامت په ورځ به د الله دربار کې څه کوي دې د وجې نه زما عزتمندو زموږ د دور مناظرې چې دا صرف مجادلې دي جګړې دي او صرف خپله خبره منلي په زوره باندې د کتاب او سنت طاعت او تابعداري د ډېر لږو خلکو کې ده دې د وجې نه ته دې خبرې ته فکر وکړه زموږ دعوت د کتاب او سنت ته قرآن او حدیث باندې عمل پکار دی په تشریح د صحابه او سلفو ایا د دې عقیدې نه بله کومه عقیده ده او د دې مقابل کې یو سړی وایي چې نه کتاب او سنت به د یو امام د تقلید د لاندې معنی د یو مذهب د لاندې به معنی او موږ وایو چې نه ټول صحابه ټول سلف ټول امامان زموږ د سر تاجونه دي د هغه ټولو احترام پکار دی د هغه ټولو عزت پکار دی هغه ټولو چې کومه شرحه موږ ته راوړې ده او علماو پکې بېله کړې چې دا راجحه قول دی دا مرجوح دی په هغه غوره قول باندې عمل پکار دی څومره د انصاف خبره دې د وجې نه زما عزتمندو اهل علم لیکلي چې یو سړي ته دلایل معلوم نه وي چې آیا مانځه کې دا فاتحه ویل بس نشته دی چا پویه کړی نه دی او عمر لمونځ کوي نو د عدم علم د وجې نه دا جاهل دی وایي د ده دا مونځ کېږي دویم هغه شخص دی چې هغه ته دواړه طرف به دلایل یې وکتل خو د ده دماغ په دې دلایلو خلاص شوي چې یاره فاتحه نه ویل بګینې ښیي نو دا مجتهد دی دلم الله اجر ورکوي او مونځ یې قبول دی او دریم هغه شخص دی چې دلایلو ته بیان شو او ښه به دې پوه دی چې دې طرف ته د بخاري مسلم او د صحیحین او صحیح روایت دی بل طرف د روایت غیر صریح
متکلم فیه دی لیکن دا وایي چې نه بس زه د خپل امام او خپل مذهب تقلید د وجې نه په دې باندې بس ځم نو بیا اهل علم وایي چې خطره ده به دا چې د مونځ به نه کېږي ولې ځکه دته دلایل معلوم دي خو دکې ضد او عناد دی د ضد او عناد د وجې نه دلایل پرېږدي او یو طرف ته صرف رجحان کوي او د دوی د مذهب په بنا د ده دا مونځ نیمګړی دی ناقص دی ناقص زموږ یو استاد شیخ غلام وایي د ډاګۍ حمدالله جان صاحب بحث و وایي ما ورته یو دلیل بیان کړ چې د الله نبي وایي د عباده ابن صامت روایت چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب وایي ما ته وایي چې دلته د الله چې ده دا د نفي د کمال دپاره ده معنا دا چې مونځ کامل نه کېږي وایي ما یا مقتدیانو ته وایي چې مولوي صاحب مناظره بیله ولې د خپله اقرار وکړه چې کامل مونځ نه کېږي د هغه چا چې فاتحه ونه وایي لہذا ستاسو منځونه نیمګړي دي راشئ د خپل مانځه غم وکئ وایي بیا به پلو دې پلو ته خو ما وتل چې نه لاول به مونځ صحیح کوي ستاسو مونځ نیمګړی دی نو یو سړی کامل مونځ کوي یو سړی نیمګړی کوي یو سړی کامل مؤمني یو سړی نیمګړی مؤمني دې کې ډېر فرق دی نو خپله اقرار کوي چې دا کامل نه دی نو موږ وایو چې کامل مونځ کوه چې قیامت کې به الله ښایسته بدله درکړي الله دې به دنیا آخرت ښایسته کړي دې د وجې نه عام عوام ورونو ته موږ بار بار دا درخواست کوو چې د زړه نه ضد او عناد وباسه او پړه کې دا خبره کښېنوه چې د کتاب او سنت د الله او د رسول خبره چې ما ته چا بیانوله په صحیح دلیل باندې زه به هغې ته تسلیم یم که د چا بیان یا ریکارډ اورې نو هم د انصاف په سترګو باندې اوره زړه ته خالي کوه او دا ویوه چې کوم طرف ته دلایل صحیح وو هغه دلایل چې کوم دی زه به هغې پسې ځم دویم ریکارډ د جانبینو اوره کله کله بعضې مبتدعین په ریکارډ کې بعضې خبرې کټ کړي نو لږ شی د دې هم کوشش کوه چې په تیاره کې د بعضې خلک ونه ساتي کتاب او سنت ته چې څوک راځي نو دې بعضو له ځکه غصه ورځي چې د دوی د حلقې او کړۍ نه وځي او صحیح د الله او د رسول تابعدار کېږي د یو مذهب د کړۍ نه وځي د کتاب او سنت په مذهب او کړۍ کې داخلي د دې د وجې نه زما عزتمندو موږ دا بیانوو چې تقلید پس یو سړی روان شه د یو مذهب یو امام خاص نو دا به ډېر کله د بعضې مسایلو کې په کمزورې مسله کله کله په یو خطا خبره کله کله به د کتاب او سنت نه دا یو نقصان کې واقع کېږي د پکار دا ده چې کامل او مکمل څه شی دی کتاب او سنت د کتاب او سنت طاعت او تابعداري د په امت باندې الله فرض کړې ده او د کتاب او سنت نه ما سوا د یو شخص معینه تابعداري او طاعت الله نه دی فرض کړی که یو سړی په سلفو کې یو امام یو قول کړی دی د کتاب او سنت نه کمزوری دی یا خطا دی هغه به سره د احترام نه بریدي او په کتاب او سنت به عمل کوي که زموږ دور کې یو مسله یو مفتی یو شیخ یو عالم یو دیوبندی یو بریلی یو پشپیری یو اهل حدیثو هر تنظیم والا یوه خبره وکړه او د کتاب او سنت سره موافقه نه وه که دا هر څومره لوی شخصیت دی هغه به بریدي او د کتاب او سنت پسې به ځي زموږ دا ایمان موږ د چا شیخ پرستیم نه کوو چې د چا یو شخصي تقلید کوو نه موږ د کتاب او سنت طاعت او تابعداري کوو على فهم السلف الصالحین ففهم او بصیرت د سلف الصالحینو نو عام مسلمانانو ته بار بار زموږ دعوت کې دا خیرخواهي وي او دا خبره چې الله موږ ته کتاب او سنت را لیږلی دی دا په هر لحاظ څه کامل او مکمل دی او د هغې ښایسته تشریح صحابو او سلفو موږ ته کړې ده یوه خبره پکې نه ده پاتې یوه چې په هغې کې یو سړی تقلید ته محتاج شي
یوه خبره بګې نه ده پاتې چې په هغې کې یو انسان بل چاته محتاج شي. دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو د کتاب او سنت تابعداري دا ضروري ده چې موږ او تاسې په هر حال کې د کتاب او سنت طاعت او تابعداري وکړو. الله به زموږ او ستاسې دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله پاک دې موږ او تاسې ته په کتاب او سنت باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د کومو ورونو یا د کومو مولیانو یا د کومو مفتیانو چې په کتاب او سنت باندې ذهن بند دی الله پاک دې د هغوی ذهن هم پې خلاص کړي. د کتاب او سنت کې غلط تعویلات کوي، غلطه معنی کوي، غلط استدلال کوي، الله دې د هغوی ذهن هم پې خلاص کړي. د حق پرستو مقابلې کوي، د کتاب او سنت مخه نیسي، بېادبي او بد اخلاقي کوي، الله پاک دې هغوی څخه خپله سزا دې الله ورکړي. او الله دې زما عزتمندو امت مسلمه ټول په صحیح کتاب او سنت باندې روان کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المؤمنين